کو دا ټیم زمونږ سره ډاکټر عنایت الله خان موجود دی په پیمز هسپتال کې هم دی او خپل کې دا کیمپ لګېدلی دی. دویمه ورځ ده. ګرانو کتونکو دا ټیم زمونږ سره ډاکټر عنایت الله خان موجود دی. سر تعارف محتاج نه دی. پیمز هسپتال کې هم دی او خپل په اسلام آباد کې عنایت هسپتال هم دی. د باجوړ سره تعلق دی. د خلکو سره مینه ده. نن په بره باندې کې د ابراهیم خان لپزی کې ډاکټر اسماعیل چې کوم د هغوی فرزند دی د هغې په تعاون سره نن دلته کې دا کیمپ لګېدلی. نن دویمه ورځ ده. ډاکټر صاحب سره به خبرې کوم چې یاره کم قسم مریضان دلته راځي، کم قسم د علاج ضرورت دی. او ډاکټر صاحب ټایم راکولو شکریه. سر څه وایي تاسو د دوه ورځې د کیمپ وشوې کم قسم مریضان راځي؟ نو نن تاسو ته پته زموږ دویمه ورځ ده د آی کیمپ. پرون تقریبا چې 1500 نه زیات مریضان وکتل او دا رجحان منګه نوٹ کو چې زیات تر خلکو نظر کم دی. ټول نه ټاپ بیماری ورته ویلی شي یا د نظر کمزوري ورته ویلی شي چې کم ته په ساینسي په ساینټیفیک جمع کې ریفریکټیو ایرر وایي. چشمې خلکو ضرورت شته دی او خلکو ته پته نشته زما نظر کم دی. نو هغه موږ ولیدل چې هغې مطابق موږ وله نظر نمبر راوباسو او بیا چشمې موږ فری ورکوو. نو دغه شانتې هغې ته دا یو ډېر غټ سهولت حاصل شو. بیا په دویم نمبر باندې په مشرانو خلکو کې د ټولو نه زیات رجحان چې کوم دی هغه دی سفید موتی یا کومې ته چې پښتو کې پرده وایي یا په انګریزۍ کې یا په ساینټیفیک آی په ژبه کې ورته کیټریکټ وایي. نو هغه ډېر عام دی ځکه چې خلکو ته د هغې باره کې پته نشته. خلکو دا خیال دی که موږ پرمنټلي ړانده شو دا بس یو نارمل ړوندوالی دی او د علاج نشته دی. د هغې یو قسم اویرنس نشته دی. موږ پوه کړه چې بهی دا شانتې ستاسو به دا علاج کېږي. په دې کې لینز بل بدلېږي. دا خپل لینز چې کوي دا خړ شوی د عمر سره او ډېر اسانۍ سره په لیټسټ مشینرۍ سره کېږي د اکوپمنټ سره چې لیزر سره. بیا په دریم نمبر باندې چې کومه بیماري ده او کومه کامن ده چې کومه علامات یې نه خلک پرې نه پوهېږي یا موږ وکتله تورې اوبه یعنې ګلاکوما چې ورته وایي یا کاله موتیا هغه ده دغه شانتې. او بیا دغه شانتې سترګې چا خوږ شوي دي. ماشومانو کې الرجي ډېره ده کیرټوکونس چې ورته وایي او دغه شانتې د ټولې بیمارۍ نه به تدریج را روان دي. نو تقریبا موږ نن او پرون دواړه چې یو ځای کې نو 900 نه ډېر مریضان د اوسه پورې وکتل او بالترتیب دغه طریقې سره دا بیمارۍ نه دي په دې کې. ټیک شو. ډاکټر صاحب دا راته مو ووایئ چې یاره چونکې ما اوس نن وکته سره 200 نه زیاته اوپیډي تاسو ته موجوده ده را روان دي خلک. نو د دې لپاره څه حکمت عملي ده که بالفرض که دا مریضان زیات شي یا اپریشن شي د هغې دپاره تاسو څه؟ نو که تاسو کتلي موږ د ټولې کمرې سټپ وایز جوړې کړي دي. اول مریض ځي هلته ته هسټري اخیستل شي بیا نظر چیک کېږي بیا چشمه نمبر ورکړل کېږي. چاته چې ضرورت وي په دې سلیټ لیمپ یا مایکروسکوپ معاینې کولو هغه موږ ته رالیږي. بیا د هغې مطابق علاج کوو. موږ د ډاکټران راسه ناست دي. د رجسټر ورسره دي. د هغې رجسټرو کې نومونه لیکل شي. چاته چې سفید موتی ضرورت دی فلحال اولنی کیمپ دی دلته کې سرجري موږ نه کوو خو ګاډۍ کې به وله موږ ارینجمنټ هم کوو چې هلته اسلام آباد ته راولي او فری علاج به وي او د ټرانسپورټیشن به هم فری. نو اول مرحله کې د دې کیمپ کې به موږ هر څومره مریضان راټول کړو د سترګو د اپریشن هغه موږ اسلام آباد ته 10 او چل راولو. فری اپریشن یې به وله کوو سره تلو راتلو او ټول هر څه به فری ده. خیر ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو ووایئ د کیمپ خو مثبت اثرات دي. موږ ویلو ډېر شي خلک مستفید کېږي لګیا دي خو دا مستقبل کې د دې خلکو څه غم به کوئ چونکې ستاسو هم د دې خاورې سره تعلق دی؟ شروع کې زموږ دا خیال دی چې 6 میاشتې پس یو کیمپ ارینج کړو دلته کېږي او بیا ورو ورو کو ضرورت ډېر نو دا موږ هر 3 میاشتې پس هم راوستلی شو. چونکې اولنی کیمپ دی نو موږ ته اندازه نه وه چې مریضان د سترګو مریضان او د سترګو مرضونه څومره تعداد لري پریویلنس چې ورته موږ ووایو هغه څومره دی چې انسیډنټ څومره دی د نوې بیماریانو. نو د هغې مطابق به موږ دلته کې پرمننټ کوشش کوو چې پرمننټ بیسس باندې هم خپل یو ټرسټ برانچ دلته کې کوو مستقل بنیادو باندې کار کوي. ټیک شو جي. ډاکټر صاحب آخري سوال دی هغه دا دی چې تاسو عامو خلکو ته څه هدایت ورکوئ چې د هغو د خپلو سترګو حفاظت وکړي؟ عام خلکو ته زه دا ورته وایم چې شوګر دغه چې کوم دی بیماري چې کومه ده تقریبا 40% په پاکستان کې د شوګر مرض دی. 40% پاپولیشن کې آبادۍ کې. نو دا مریضان چې چاته شوګر دی او کال 2 نه زیات شوي نو دوی د خپل د سترګو مالج کو هغه په منګوره کې کو په مټه کې کو په هر ډسټریکټ کې په پاکستان کې
فندوسکوپي ورته وایي چې هغې د سترګو باندې چې کوم مضر اثرات دي د هغې معاینه د خامخا په هر صورت کې کوي دا به وي پرایمري پریونشن دغه شانتې ړوندوالي نه به بچ شي ټول عمر دپاره زه ورته اول ټول نه دا هدایت ورکوم خلکو ته چې او دویمه دا دی چې په چا نظر کمی یا خصوصي طور باندې او ډېر زیات एकदम کمیږي نو هغه د خپل ډاکټر له ځي داسې بیماریان شته چې په شروع کې پته ولګي د هغې علاج ډېر په اسانۍ سره کېږي او ټول عمر دپاره دغه شانتې بچېدی شي سترګې ډیر زیاته مننه ګرانو کتونکو کیم نن اخرنۍ ورځ ده 2 ورځې دا وشو تقریبا 1200 پورې مریضان دي ګوري لګیا دي چاته چې کم ضرورت یې هغه به کېږي خو زما خپله رایه دا وه چې د دې پری میډیکل کیمپ د دې ډېر مثبت اثرات دي خلکو ته یو اویرنس هم دغه شو چې هغه مخکې د تلو دپاره هغه څه وکړي د خپلو نظرونو حفاظت هغه څنګه وکړي نو ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه